سورہ فرقان اتلسم سپارہ آیت نمبر اتم اعتراضون ذکر کول په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا مشرکان او دا بيدین راضی او د منلو په ځای باندې په د باندې اعتراضونه کوي. هغه کې یو اعتراض داو چې دا خوراک ولې کوي، دویم داو چې د بازارونو کې ولې ګرځي، او دریم چې دته یو فرشته ولې ناراضي چې هغه هم د سره ير ورکوونکی شي. اوس د آیت کریمه کې یو درې نور اعتراضونه ذکر کړي. او یلقى الیه کنز، یره دته یو خزانه ولې نه ګرځي چې د سره خزانه د سرو د سپینو او د هغې نه چې ځان له سره سپینه خرڅوي او په هغې باندې د دنیا هغه ضروریات ترسره کوي. دی ولې چې داسې ښکاري چې د خوراک ورسره څه نشته. نبی علیه السلام چې و اگر چې څه حالات او څه اوقات داسې راغلي چې په هغې کې د خوراک دپاره به څه نه و، خو نبی علیه السلام باندې داسې فراخي الله تعالی بیا راوستې وه چې د کال خرچه به بیبیانو له ورکوله په یو ځای باندې د کال خرچه به ورته وغورځوله په یو وخت 9 بیبیانې او ورته د دې نه ځان له چې نه خرچه کوئ. دا فراخي پې باندې الله تعالی راوستې وه. خو دوی خو اعتراض کو که نو د اعتراض کوونکي او ستر ګړندۍ وه. دویم دا او تکون له جنت یاکل منها، یره چې د دپاره یو باغ ښایسته د میوو او دیم د هغې نه خوراک کوي او موږ له دې نه هم راکوي، داسې یو باغ ورله پکار دی. دا اوس داسې اعتراضونه وي چې د دې د پیغمبرۍ سره هېڅ تعلق نشته. پیغمبرۍ سره خو دا ضروري نه ده چې دله به خزانې راځي، او دا هم ضروري نه ده چې د سره باغونه وي او دا باغ نه به چې دی خوراکونه کوي. او خو د دنیا یو څیز دی که چاته میلاو شو د الله نعمت دی او فضل دی، او که میلاو نه شو نو بس په نصیب کې ویني، قسمت کې ویني. نو وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، د دریم اعتراض دی. ظالمان وی تیرې ظلم ته وګوره چې د نبی علیه السلام خبرې څومره واضحه دي او څومره صفا دي او څومره مدللې دي، په هر یو خبره باندې دلیل دی. او دی سوی ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تاسو تابعداري نه کوئ مګر د یو سړي چې په هغه باندې جادو شوی دی او د هغه جادو د وجې نه دماغ خراب شوي دي. دا ولې دي داسې وی؟ د نبی علیه السلام خو العیاذ بالله نه مازده خراب و او نه داسې و چې هغه ګډې وډې خبرې کولې. دا خبرې دي ځکه کولې یو خو صرف اعتراض و چې خلک ترې بدځونه شي. دویمه وجه دا وه چې دې ته دته وګوره ټول خاندان خلاف دی، چم ګاونډ خلاف دی، د دنیا ضررونو د دنیا تکلیفونه هغه ورته رسیږي او دی هغې ته نه ګوري. هماغه خپله خبره یې راټینګه کړې ده او هغه وایي د دې د وجې نه یې ورته وایي چېرې د ده العیاذ بالله مازده چې نه خراب شوي دي او جادو پې شوی دی. جادو چې دی نو دا شته او د جادو اثر هم شته. په نبي علیه السلام باندې هم شی او په مدینه منوره کې، خو د هغې هغه اثرات دومره و چې دنیوي کارونو کې به نبی علیه السلام هغه د هغې اثر محسوسه و. یو کار به یې کړی او ذهن ته به دا راتله چې نه مې دی کړی، یا به یې نو کړی ذهن ته به دا راتله چې کړی مې دی. داسې دنیوي کارونو کې، دینی کارونو کې هېڅ خلل او هېڅ نقصان او هېڅ کمی چې نه هغه نو راغلی. البته د جادو د ختمولو دپاره مسنون عمل خو دقه دی چې آخري صورتونه، آخري 3 صورتونه دا پې باندې ووایه او دا پې باندې چوف کوه سهار او ماښام، دې سره به جادو ختمیږي. ځکه نبی علیه السلام د جادو د ختمېدو لپاره دغه 2 صورتونه راغلي دي. نو چې د هغه جادو پې باندې ختمیږي زما او ستا جادو پې باندې هم خامخا ختمیږي. نو دغه پې باندې چوف کوه دې سره به ختم شي. دا چې بیا دا کمې طریقې زمونږ په دې دور کې چېرې کمیس راوړه د مریض او هغه به ګورم، او چې دی نو فلاني څیز یې راوړه هغه به ګورم.
دا سیزونه ټول چې نه هغه ځان له یو ټوټکي جوړې کړي دي صرف د دې لپاره چې دا سړی مطمئن کړم. په دې باندې علماو ردونه کړي کم کس چې هغه دا کمیسونه غواړي او وایي چې زه په کمیس باندې معلومات کوم دې په خپله جادوګر دی، دې په خپله جادو کوي. د دغه اثرات د هغې معلومېدل دا خپل علامات دي، بس دا علاماتو نه معلومې که نه. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تاسو تابعداري نه کوئ مګر د یو سړي چې په هغه باندې جادو شوی دی. انظر کیف ضربوا لك الامثال، ویسل پاپړ یو لوړ شپږ اعتراضونه وکړل. الله تعالی یو خبره کوي ته لږ دې ته وګوره مړه څنګه خبرې کوي، دا خبرو چلم ولا نه ورځي، کومې خبرې کوي. دا دوی چې کوم اعتراضونه کوي د هغې او د پیغمبرۍ په منځ کې خو هېڅ منافات نشته، هېڅ تعلق نشته. خوراک کول دا خو انساني ضرورت دی، نو ولې چې پیغمبر شو نه به خوراک نه کوي. بازار ته تل دا خو انساني ضرورت دی، نو چې پیغمبر شو نه بازار ته نه ځي. دارنګې چې نو دا باغ ورله کېدل او دارنګې خزانه میلاوېدل دا خو د دنیا کارونه دي، د دې خو د نبوت سره څه تعلق نشته. دا په کومه باندې دي روان دي، خبره کومه ده او دوی لګیا پسې کېږي. فضلوا، خطا شو، ګمراه شو، لاړل چې نو په غلطه باندې روان شو، جهنم یې ځای دی. فلا یستطیعون سبیلا، دې طاقت نه لري چې د نیغې لارې، ځکه طاقت نه لري چې په زړه باندې مهر ولګېده او چې نو طلب پکې پاتې نه شو چې دې طلب وکړي د دې چې موږ ته سمه لار هغه میلو شي. لاړل، ګمراه شو. او یلقا الیه کنز، یا وغورځول شي دته خزانه، او تکون له جنه، یا شي د ده دپاره باغ، یأکل منها چې خوراک کوي د هغې نه. وقال الظالمون، وایي ظالمان، ان تتبعون، تاسو تابعداري نه کوئ الا رجلا مسحورا مګر د یو سړي چې جادو پې شوی دی. انظروا ګوره کیف ضربوا لك الامثال، څرنګې بیانوي ستا دپاره مثالونه. فضلوا، نو خطا شو دي. فلا یستطیعون سبیلا، دی طاقت نه لري د